بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو ګرانو اوریدونکو پروګرام رابطه کې ستاسو ورور ستاسو کشر ستاسو بچی الف خان شیرپو د FM 93 ریډیو دلبر 400 نه خپنه اوریدونکو څنګه تاسو ته پدره چې د 5 بجو نه والا ټیک تر 2 بجو پورې زموږ تاسو سات وی ملګرتیا ویډومبنه برخه چې کومه دا غزم په جنگ جګړو باندې وی په تصادم باندې وی په خبرو باندې وی چې زموږ په معاشره کې بیګار پیدا کیو د خغې لپاره منګا ډي ار سي چې کوم مصالحتي جرګه د 400 کې الحمدلله د وو کاله تقریبا پوره کیږي او په دغه وو کاله کې پټوله پښتونخوا کې پټاپ ته د ټاپ وجه سره میجر نعیم جان صاحب چې کوم دی دغه مشري کوي نو په دغه لحاظ سره دغه ډي ار سي مشران منګ را بلو نن پروګرام کې منګ یو واره بیا میجر نعیم جان صاحب راغوښتل دي او میجر صاحب په دې راغوښتل چې ټول مخ کې خو نوې آرمي چیف عاصم منیر صاحب سید عاصم منیر صاحب چې حافظ قرآن خوم دی هغه ته مبارکباد ورکو د دلبر رادیو ټول منیجمنت طرف نه د خپل طرف نه او د ډي ار سي طرف نه هم په دغه پروګرام کې نن پروګرام کې ډېرې مهمه او ګټورې خبرې تاسو سره شریکو خو نن یو واره بیا چې کوم دی حقيقي ازادي یا لانګ مارچ سنو مرته ورکو خو هغه د عمران خان صاحب بیا دی او خلک چې کوم دینو اسلام آباد ته روان کړي دي او د دې چې کوم صوبایي صدر دی پرویز خټک هغه ځان سره ډانګي راغس دی او پرویز خټک سره چې کوم ډانګي او هغه دغه نم غټو نو ډانګي ځان سره دغه کړي دي د ډانګو مقصد څه دی اوسم خبر راغی چې په دغه درنه کې دننه پی ټی آی کارکونان په خپلو کې نښتي دي یو بل خو وخلی درزلې وخلی دي نو ډېر عجیب شانتي حالات دي خو بل خو وزیر داخله چې کوم بیان ورکړی چې په دې کې دهشتګردي کېدی شي او دغه د ملتوی کې بهر حال دغه ملتوی نه کړی شو لا خو دغه ځکه چې کوم ځکه جلسګاه جوړه شوې ده هغه ځکه په بلډینګونو باندې هیڅ څوک ودرېدل نه مني ورسره چې کوم سټیج جوړ شوی دی نو هغه سټیج داسې جوړ شوی دی چې هغه اوس خو به تیار شي وي خو دا تیار نه مخکې چې کوم دی نو هغه پنور باندې نو په سټیج باندې چې کوم خلک تقریر ته ولاړو نو هغه په کیمرو باندې نه راتلل نو دغه یو لویه کوتاهي شي و خو د خپل رب نم دغه سوال دی چې دغه کم لانګ مارچ دی یا کوم درنه ده یا کوم جلسه ده سنو مرته ورکول شو ولې چې سم مقصد نشته خو الله پاک دې په خیر او خوشاله سره سر ته ورسیږي چې بدای کې کم خو پی ټی آی ولام دي نو زمونږ غرونه دي او اکثریت پکې پښتانه دي نو ول د پنجاب نه څوک راغلی نه د سن نه د بلوچستان نه ټول درنه چې کومه ده هغه په پښتنو باندې اډانه ده او پښتانه پکې په زیات مقدار کې شامل دي ځکه ما وی چې مقصد چې یو خاوی دغه چغه وخله چیرې آرمی چیف په زمون په خوخه باندې لګي هغه خبرم ختمه شو دویمه خبره دا کوله چیرې امریکای په سازش باندې زمونږه کورسې په مونږ باندې الټه شوې ده هغه په خپل خپل باندې وی چیرې ز پېښوي نه او هغه خبره چورلټه چې کومه ده مسترد کړو دغه خبره کې هیڅ قسمه حقیقت نو دریمه خبره ده چیرې لا الیکشن دی شي نو اوس دا خبرم کې چیرې الیکشن خو پټی مو شي خو بیٹې مو شي خو په ما باندې څه اثر نه غورځي اسمبلی کې چې کوم دي دا وي د پارسټونه خالی دي نو د ټول نه بخدای چې اسمبلی ته لاړ شي په اسمبلی کې دا ټول خبره و چړل شي بهرحال قوم پیول لپاره موږ خپل کوشش کوو دا غي د لپاره په سوشل میډیا باندې دار سړي د وس کار خوم نه ځکه چې په سوشل میډیا باندې کم قسم قام راوتل دي او هغه دغه کنزلی او رد بد او سکی نو الحمدلله دغه سره به مونږه ځان بلدو او دغه خبرو به ځان ته مخه ته نو درو او خو چیرې دغه خبره مونږه مخه ته درو ډیره خلک چې په دغه لاسو کالو کې مونږ وینو چې هغه د سوشل میډیا نه لري چې هغه یو نمونه پیدا کړو چې مسلې به روچتولې او هغه مسلې سره روچتول نه چې کم دی هغه ګوریز کې په دې کې زیاتره زمونږ د پښتونخوا صحافیان چې کم دی نو هغه ډیر پاتې دي دغه کنزل په وجه باندې هغه مه ته ناراضي چې هغه دغه مسلې دغه کې چې په دې صوبه کې روان سدي کیږي څه قام لکه پیدا ورکړي کیږي چې په دغه باندې خبره تر کې خو هغه اس قسمه په نظر باندې ناراضي نو په دغه له خاص سره من خپل یو کوشش کوو یو خاصه کو سکیږي مه ته سرازي دغه کنزل او دغه صورت حال چې کم دینو په دغه باندې منګه حق او سچ کم دینو هغه نشو پټولې نو په دغه باندې به زمونږ هم خبرې اترې کیږي خو دغه پروګرام کې منګه میجر ریټایر نعیم جان صاحب را بللې دی هغه ته ارکلی او هغه سره به خبرې اترې کوو د آرمی په دغه
ټاکنې باندې چې دغه شانت ټاکنې کیږي بیا اکثریت چې کم دی دینه مخکې باجوا صاحب چې کله آرمی چیف مقرر شو نو د خلکو قسم پروپاګاندا رالیو پتوی په لګید چې دا د دې طبقه سره دی دا د دې طبقه سره دی هغه ټولې خبره درو ختلې اوس عاصم منیر صاحب چرالو ناصم منیر صاحب یو خود ټولو نه سینیرو په میرټ باندې راغلی دي څوک هم په هغه باندې اعتراض نشي کولی او خو پیتو به په لګوله بالکل به په لګوله ځکه چې د مخکې نه چې کم دی نو دې دپاره یو انتشار او یو ترغیب کړی شوی چیرې کوم آرمی چیف راځي او زموږ د خوښې نه وي نو په هغه باندې به دا پیتوی وي نو هغه باندې لیکل کېږي چې هغه پړه کې خدای پاک د الله قرآن چې کم دی دغه پړه کې پروت دی دویم چې کم دی جوائنټ چیف آرمی سټاف دی نو هغه باندې دا لا و چې دا دې دغه سره را دې دغه سره دی دغه خبره ترې کېږي خو بهرحال دغه کې هېڅ قسمه حقیقت او صداقت نشته آرمي ته چې کوم کس ځي هغه یو کره سچا هغه مسلمان وي هغه په دې وي چې یاره څه ټایم ماته شهادت نوش کېږي او دا نه چې آرمي کې صرف اسپی شهید کېږي بلکې تاسو به کتلي وي تېر لنډه واقعه د کوم چې کور کمانډر کوټه چې کوم دی او دغه شانتې نور د لوی افسرانو سره چې کوم دی هغه شهیدان شو میجر صاحب ډیره زیاته مننه کوم میجر صاحب نوی آرمی چیف خو مو ټاکلی شو د آرمی دغه ټاکنه په کوم دغه باندې کیږي خو په دې باندې لږ را سره خبرو کې هغه خبرې چې هغه بار په مونږ پوی نه یو مونږ په لږ پې کې بسم الله الرحمن الرحیم الف خان وروره چې کوم ځای ته د سیمې ته زما د اواز رسي میندو خویندو ته خپلو مشرانو ته خپل سپین رو پښتنو ته زه د کومینه او د دلبر ته سلام پیش کوم الف خان وروره دا په لومبي ځل باندې زما په خیال چې شو ډېره موده پس داسې وشو چې په میرټ باندې یو سلیکشن وشو د شپږو کسانو کې د پټولو باندې سینیرو آصف منیر صاحب شو بل دا چې دې ځای ته څوک راورسي نو دا خلک وایي فلانی قابل دی ډنګرې قابل دی دا ټول یو شان دي وي دې ټولو دغه یو شان کورسونه کړي دی چې د ډي جي آی اس آی پاتې شوی دی د کور کمانډر پاتې شوی دی د اوس کیو ایم جی کوارټر په جی ایچ کیو کې په ډېر اهم پوسټ باندې ټیک شو کنه دا غي نه پس مطلب دا د دوی سلیکشن وکړو او سینیئر موسټ چې دی نو هغه وایس چیف جو مطلب آرمی چیف جوړ کړو بیا په دویم نمبر ورسره جنرال شمشاد او چې هغه شمشاد مرزا چې هغه جوائنټ چیف سټاف جوړ کړو نو دا زما په خیال چې ډېره موده پس دا چې ته په زموږ په دغه کې شو په کار داري چې داسې کیږي ځکه چې مشروري نو ته کشر له څنګه اختیار ورکړي دا دغه مطلب دا دی چې دی خو کوالیفاید دی خو دغه دی خو ټیک ټاک دی پوسټ لپاره دی خو ایماندار دی لکه د مخکې موږ یو پروګرام کړو تاسو ته ما یو دغه درکړو یو هند درکړو چې داسې یو جرنل شته مطلب دا دی ډیر دی پکې چې هغه ګاډي مې استعمال کړي نو هغه پیسې جمع کړي چې زه د دې ټایټل نوم زما بچو دا ګاډي استعمال کړي دا پیسې چې دا په سرکاري خزانه کې جمع کړي هغه چې دی هغه آصف منیرو بل دا دی د الله د طرفه من حافظ قرآن دی په قرآن په زړه کې پروت دی نو دا یو ډېر خشته تبدیلي رااله یو ډېر خشته سلیکشن وشو او مخ په وړاندې د خدای د وطن دپاره ډېر خوشګوار او ښه دغه وګرځي لکه میجر صاحب څنګه چې تاسو ذکر وکړم دغه شانتې خبره مخې ته راغلې وه چې کله عمران خان صاحب سره دې میلاو شو دی عیسائی چیپ او هغه ته وی چیرې دلته کې دا ګوګي او دلته کې دا صورتحال غلې ورته دغه کړ چیرې دا کنټرول کا مستقبل کې ودا د کیږي هغه مخې ته روم وته پاغه باندې چې کم دین دی د آیسای چیپ نه دغه شو د دوی په نظر کې چې کم دغه متنازع شو نو لکه اوس زه خیرانه مکنه چې یو سره قدرت چې سکه نو هغه لکه او نن هغه د آرمی چیف شو لکه پروپوزل دلته جوړیږي خو ډیسپوزل چې دا بر الله کوي بشه هغه دا غوډې نه اخوا شو یا دا غوډې نه تبدیل کړي شو بلې خو دې تراغه څه خراب دغه ته نو راغلي او رن نو وته پرن کې پاتې شو پښه کنه په سلیکشن په دغه کې کرایټیریا کې دې پاتې شو دا د شپږو کسانو دغه سلیکشن او پښه پکې د پکې پټاپ باندې او قدرت پټاپ راوست پکې نو تا خو د الله تعالی وشته دی که خو مطلب علی فانور ورزو ته او زه او دې ټیم کې په غوري اکثریت لکه غوره پی ډی ایم ټول قام ملک کم دی په د متفق دی متحد او ټول په دغه دی پی ډی ایم په کې ډیره خو مطلب دغه کلا چې وزیر اعظم له اختیار ورکړي چې تاسو وکړل وزیر اعظم مطلب هغه کارو کو چې کم پکارو دی وخت دی وخت په ملک انارکی وا په ملک کې لګ دغه لګ ډیسټربنس جوړ شوی وي یا پیدا شوی دی یا چا کریټ کړی دی هر چا چې دی کنه سم کو گاون کې دشمن شته دی دغه مشته دی پېښ کنه خو هغه ناراضي خو دلته هم موږ نه اړیکو نو قدرت داسې یو دغه کو په دې کې پاکستان باندې خدای یو داسې رحم وکړو چې اوس
څوک هم دا نشي ویلی چې دا زما دی، دا د پاکستان او د پاکستان د آرمي چیف دی. صحیح. یو خو آرمي چیف رالو قام خوشاله په قام کې خوشاله رالی، مونږ ته د څو ورځو کې پته لګي ولې چې د 2-3 میاشتو نه بس په دې ټاکنه باندې د هر سړي نظر او د خلکو نظر هم آرمي ته دی. دویم دا چې وزیر داخله کوم بیان ورکړ او تاسو په خپل خبرو کې یو خبرو کړ چې زمونږ ګاونډي دشمنان شته دي، هغوی کردار ادا کوي، خدا نه خواسته نه دغه لانګ مارچ کې داسې صدغو شي، نو دغه آرمي چیف ته دغه حکومت ته یو لانجه جوړیږي، یو لانجه به جوړ شي او تصادم طرف ته، نو چې تا ته و چیرې تا ته خطر ده، خطر مونږ ته د ګاونډي هغه خلکو نن په هغوی کې ماتم دی، ماتم په انډیا کې پرون چې د انډیا میډیا او بل پرون د انډیا میډیا کومه یې سره و چې د آرمي چیف د جوړولو سره کړ هغه خلیف خان ورور دې ته کتل چې پاکستان کې لوبه ګرمه شو، چا ګرمه کړه، څنګه ګرمه شو، ولې ګرمه شو، دا خو وسته خبر دي، خو یو شی خو روانو کړ لکه پار ځای کې ډسکشن روانو، ار یو شی بس سټاند سټیل شو، ار یو شی ودرېد په خپل ځای ودرېدل، ار چا دا ډسکشن کو میډیا خو خیر پکار د چې کوي، خو په عام ځای کې هم دا ډسکشن چې سچل به خدای سچل به کیږي، څوک راځي څنګه ودرېدل او ستا سیستم ټول جام شو ودرېدل، په شو کنه پاکستان مطلب دا د ګری لیست په اخیری کنارو کې دی، په شو کنه په دغه کې او ټول په دې تماشا باندې ناس چې خدای د دینه بس جګړه جوړیږي، څه انتشار به جوړیږي، قومي دغه ته جوړیږي، مطلب یو ډیر لوی بلای ته جوړه کړی و. خو الله تعالی چې دی نو د پاکستان څنګه شوی، د پاکستان د کلمې په لا اله الا الله محمد رسول الله په دغه باندې جوړ شوی قدرت ولا مدد ورکړي، قدرت داسې فیصله وکړه کو زمونږ دشمن دی هم پریشان کړو، کو زمونږ تربور دی او کو بل چا انتشار په لواونو په هغه باندې یې خو بوړې دي. بالکل. بیا باجوا صاحب چې کوم تقریر وکړ هغه کې بخې واله خي غر سه واضح وي او به وی چیرې مونږ ګوره یو کال مخکې د سیاست نه مونږ ځان لري کړی دی کنه، نو به مونږ په سیاست کې ولې را لړو، نو خو سب ما کنه دا خو مطلب دی په زور را دغه کوي دی پکې دی نه، خو مطلب دا دی د فوج چې دی کنه خو د پاکستان فوج دی، الف خان وروره دا چې د هندستان فوج خو نه دی چې کوم ځای کې یو خلا پیدا کیږي نو ته به خامخا دی یو قدم خوږدي کنه، لکه ته اوس په دې ځای کې په دې ریډیو دربر کې دې ځای کې داسې یو مطلب دا دی یو خلا پیدا کیږي یا یو شی پکې کیږي، نو ته به یو تجویز ورکې کنه خپل منیجر ته خپل ډایرکټر ته به چې نه دا شی داسې نه دا داسې پکار دی، نو هغه په خطه غاغشتل پکار دی، او مطلب دا دی ته هم دا پاکستاني غني څه موده خو د لګه موده مخکې خو د فوج نه داسې جوړ کړو چې دا چرته غیر ملکی فوج دی، چا به چې به کوم ځای کې پوجولي د کنزل او د بادي او ګریوان تلاس وشتل او کنه مطلب دام دغه فوجان دي چې سیلاب راشي، زلزلہ راشي، وبا راشي، کو جګړه راشي، هغه د پاره خو مطلب دا چې هر دم تیار دي، خو نور چې په ملک صافت راغلي دي نو تابه لیدلی الف خان وروره چې دی څنګه دي ورکی دی دا زید دا وطن داسې غني لکه خپل مور، د دې لپاره دی هر دم تیار، نو دغه قربانو ته هم قتل پکار دي، بل ما ته ویل چې اهل قل نه دي انسان نه غلطي کیدی شي، خو دغه ازاله پکار دي، دغه ازاله دی په سوسو زله وکړه او وینه وی ایسه مشرونه وی چې یاره موږ نه غلطي شي، دا غلطو موږ په شهادت او په شکل کې چې کم دي قرباني ورکړي، دونه خشته خلک پکې قربان شو سپینواله ته د یو جرنیل پورې پکې مطلب دا دی شهیدان شو په دې کې. اوس میجر صاحب لکه ډېر خلک ناپوهه دي یا پیږي نه یا موږ پې کړي نه دي دغه شانتې خبرې مورته کړي نه دي چې د آرمي په سیاست کې یا په ملک کې یا خو دوی خو د باډرو سره کار دی، نو چې سیلاب راشي آرمي ده، خو زلزله راشي آرمي ده، خو په مل باندې څه افت راځي نو آرمي ده، اوس آرمي خو د ستاسو خبره چې مشوره خو به ورکوي، اوس هغوی د مل د دفاع د سالمیت د پرمختګ د محفوظتیا چې کوم دی نو یو سوګند پورته کړی دی، بالکل اوس د دې مل دپاره چې کوم حکومت ښه دی ملاتړ کوي، کم نه دی ښه ملاتړ نه کوي، یو سړی راوسته یا یو سړی چې کوم دی د هغه ملګرتیا یې وکړه، هغه سړی د مل دپاره ښه نو هغه لرې شو، نو هغه به اوس څه کوي؟ هغه په خپلو غلطو باندې نظرثاني وکړي. الف خان وروره موږ چې کله پاس اوټ کېږو نو موږ له قرآن راکوي پوه شوې چې په دې ملک باندې څه افت زمیني یا آسماني یا مطلب سمندري یا څه دغه باندې دغه راغی دې دپاره به زه خپل تن من هر څه قربانوم. صحیح. نو چې دی یو شی ګوري چې یو شی خرابېږي نو هلته کو مطلب دا ډایرکټ ورنشي نو خپل مشر ته خپل دغه ته یو تجویز خو به ورته پیش کوي که نه، او په هغې باندې خو دوی پړه دي، دوی به وایي چې دا شی غلط دی، او بل دا ده که نه چې ما کې غلطي الف خان په کچې زه ومنم،
د دینه مطلب دا د پړومبیزل مولید لکه په د خپل جون کې ما پړومبیزل ول چې د له دونه هوا ور کړی شو وینه خو د 70 کالونو دا راضی دا مطلب دا چیف سلیکټ کیږي او یو زیو بل راضی ټیک شو څوک ته خبر هم نشي خو دا ځلې ول دونه هوا ور ډیر هوا ور میډیا صرف ګرانی او چا په بل څه خبره نه کوله خو بس باندې خبره نه و پېښ کنه چې کوم اهم ایشوز دی غیر پر خودلی او د دینه هغه مسله جوړه کړې و کنه چې مطلب دا دی یو جنگ ته جوړ کړ او چې ختم شو په ګنټه کې هرڅه بس وزیر اعظم سے منظوري وکړو بس مطلب دا دی د دې سیاسي آئینی دغه وزیر اعظم دی دارمی چیف له مشوره ورکړي هغه ول نمونه راوړي داغه په سره په اما سره داغه په دغه سره غزان سره کینی دغه کی پوښی کنه خو کوي وزیر اعظم یې کوي د ملک هغه چیف ته کنه ارسنه بالغ وعین دی کنه عین هغه د اختیار ورکړي چې لکه ګوره میجر صاحب دا شپږم وزیر آرمی چیف دی چې د نواز شریف په دور کې راځي آرمی چیف چې کوم د خپل دورانیه مکمل کړه خو نواز شریف کله خپل حکومت مکمل نه کړ د دې مطلب دا دی چې آرمی چې کومه دا غده چا ما تخ نه ده لکه هغه خپل کار سره کار دی دا کو سو کویم کنه چې دا ما جوړ کو دا زمانه په کارو چې بس د ټول عمر لپاره نواز شریف وزیر اعظم کنه چې په 1935 کې یو سړی کارخانه وی د سټیل میل کارخانه وی د نواز شریف په 1935 کې په دې ملک کارخانه ده دا بس ګټه نه کوي چې نن خلک اسې د دې خلکو سوچ تاریانو کنه نن اسې په اقبال چې کم دی دا سړي پاغه باندې یو تور لګول او عدالت چې کم دیغه فیصله دروغ ثابت کړه نو لکه یو خو الزامونه او یو دا الزامونه شي کنه دی کوم سوچو کو کنه اخر کې نقصان چاته دي زموږ دی وطن ته دی وشي کنه لکه مطلب دا دی کنه دونه غټ خلکو په غیبانه مطلب را پاسه او ته په الزام اسې ولګي او هغه بیا په چلیږي نو په غیبانه زموږ د دې وطن عوام بار شهري باندې دغه چې مونږ کله د وطن د غراشین چې مونږ په خله باندې لګ لاس کیږي بعضی شي چې وی هغه د سټیټ سیکریټ وی پېښ دغه ضرورت نشته چې هغه ماته ولی خان ته دغه پته ولګي دغه یو څو کسانو سره کار دادی چې دغه کنه دا مطلب چې چهارشنبه خو به نه جوړو کنه دا خو آرمی د چیف د سلیکشن نه سم د چهارشنبه منډه جوړه شوی سم د چهارشنبه منډه بالکل میجر صاحب ډیر خولي مثال عمر کده احسن اقبال صاحب باندې چې کم کیس و دینه مخ کې په ګولې لګیدله لکه د بعضی سیستم مقصد وي او د اکونومیکلی ډیر خطرې سره مخ دي زما صوبه چې کومدانو لس 1000 ارب قرضدار شو لکه میجر صاحب ډیر ساده سوال تا نه کوم کنه تا له لس کاله مخکې حکومت درکو او 97 ارب قرضه وا لس کاله تیر شو یو 1000 ارب شو اصل نوې پروجیکټونه په ټوله خم دي او ټوله میډیا یا سیاستدانان یا دوی دا جلسونه په یو درنو په یو جلسه سونه خلک راځي خان وروره د هر غنټې د هر منټ نه سم د پانی پته دا جوړ کړو میدان جوړ کړو په شي کنه لکه دا هر یو وخت هر شي چې دی په خپل ټیم باندې کیږي په خپل دغه باندې کیږي یو سیستم دی یو سیستم نه بشي تیریږي په شي کنه خو مطلب دا دی چې هر وخت هر سکند باندې نوې خبر به په شي خدا جنیلان دی ټول لتاړ کلسم په شي کنه خو زه شکر دی چې اخر کې مطلب هغه وی سیف لینډینګ کنه او شو کنه نو شکر دی الحمدلله مطلب دا دی زموږ وطن دی زموږ پاکستان دی زموږ د دې مطلب دا دی چې دیګو موږ په دغه کې چې داسې فیصله وشو چې ټول قوم لپاره د خیر فیصله وشو بل میجر صاحب په دغه پروګرام کې موږ په میرټ خبرې کوو موږ د تصادم د جنگ جګړې د داسې انتشاري دغه هغه چې هر حکومت کې وي هر پارټي کې وي هر دغه کې وي دغه ډي ار سي پروګرام دی په دې موږ دا خبرې کوو نن پرویز خټک یو صوبایي صدر خان وروره دا زموږ مشران دي په کار دادي چې دې موږ له هغه میسج ورکي یا داسې موږ له مثال راکي ذاتي داسې مثالونه راکي چې خلک سم شي پېښ کنه ګوره هغه هلې ځلې چې کمې وي هغه خو بس ختم شي چې په څه باندې جګړې وي بې ځایه جګړې وي پېښ کنه هغه خو اوس ورسه اوس خدای مکه په دې کې تصادم کیږي کو د پی ټی آی والا خوږي کو د پارټي والا خو دې خو پاکستاني کنه نو په کار دادی چې مطلب موږ لږ سوچ وکړو موږ لږ مطلب دادی زموږ ستر لیډران دي پېښې چې دوی قوم له داسې میسج ورکړي ټیک ته جلسه پکار ده خو د یو ورځې پکار ده د یو غنټې پکار ده د 2 غنټو پکار ده تا نه چې ته پلاری ګذرې باندې راشه پدې راشه بعضې وخت به تاسو یو لار معلومه یا وطني معلومه مریض د سر پړی بل مور داسې یو رشته ده چې مطلب دا دی چې سړی په ډېر زیات بالکل دردیږي نو ما چې دې شي څوک تل نو ما یا خدای پاک
دړه مې یو آهو کو کنه ځکه چې مجبور وم دغه وم پېښ درېدلی وم خو دا چې دړه نه مې ازار مو وته ما چې دا څوک دا کوي لکه څه لپاره کنه غلامي موږ د چا نه غواړو الحمدلله زموږ ملک ښه آزاد دی ته د چا نه اخلي چا نه موږ له ازادي چې کومه ده په 47 کې ملو شوې ده موږ ته ملو شوې ده دا تاسو برقرار وساتئ دا برقرار وساتئ نو ما دا شی په خپل باندې ولیدو نو زم چې دا بالکل ناجایزه کوي دي کو جلسه کوي یو غنټه له دوله دیو کی خپل مداد بیان کی چې سبو یغه دی وي پېښ کنه خو یو د پکې دا کنزلو دا شی د ختم کی ځکه چې دې موږ ډیر په بیرونی دنیا کې بدنام کړو پېښ کنه چې هغه وی چې دا لاسنګ خلک دي دا درانه الفاظ د استعمال کې موږ محکم لیډران لیدلې دي دا غي جلسې لیدلې دي دا غي تقریرونه موریدلې ډیر د حیا او دغه تقدس په دغه کې بدن نو پکار دادي چې موږ واپس خپل پلان نیکه عادت ته دي هغه ته واپس لاړ شو بل میجر صاحب ساده خبره کو په 400 کې سواقع رااله دلته کې ډي سي دي او ډي پی او دي زموار دا ډي سي او ډي پی او دي بالکل دي دي کې چې کوم دنو بل څوک نه زموار دي په پنجاب کې واقع رااله زموار دا غزه وزیر اعلی دي په کار چې ولې په یارو مو کې او په کار چې تحقیق مو کې د نن ورځې پورې نه تحقیق شو نه داغه په یارو شو نن داغه نوم نه غستل کیږي لکه بیانیه زو سیاست کوم خو د سیاست په پس کوم کړنو په دغه دروغ سیاست سره نه کیږي الف خان رورا نن سبا شي چې دین او ډیر زر رښتیا کیږي پټیږي نه لکه یو خو میډیا خل زته ته وایرل وایا چې وایرل نه خو مطلب آزاد ده پېښه کنه او شي نه پټیږي اب ځکه دا ده پېښه زنن او لا مجر سبا دروغ وې پېښه افته کې نه کنه په 24 غنټو کې دا غي پته لګي او چې څوک دروغ وای کنه نو نن سبا دا خلک داسې شو لکه د ایکس ری ماشين په شانتي شو یقینا که داسې ایکس ری ولې وباسي پېښ وګورئ دروغ وای لګیا خو بیا موږ پښتانه چې کم دی لکه دغه دروغ ته دروغ نه وایو چې سبب په صوبه کې ستاسو حکومت ته واقعیا ستاسو په حکومت کې وشوله ستاسو حکومت چې کم دی د دې ولی او نن د هغه حکومت چې کم دی غ لیډر صاحب نوم ناخلی چیرې دا وزیر اعلی پنجاب چې کم دی کم د چې بل ټول نه لوی ډاکو تاویل نن تا وزیر اعلی کو هغه تعالی په یار د کټ کی د تاسو یو بل زیاتې کوي او الف خان رورا کیس له شروع کیږي چې اف آی آر کټ شي اف آی آر لکه د فرست انویسټیګیشن رپورټ وایي ټیک شو او چې دا سونه زر کټ شین د دې اثر زیات وي چې سونه په دې کې وخت لګي کنه نو د دې اثر کمیږي دې تم دا سوچ پکار دی کنه او چې سو پورې اف آی آر نه شوي دا غي پورې مطلب دا دی ته څوک رانی سي او بل دا ده کنه چې یو کس ښکارا چې وي چې ما داس کړی دی دغه خورونی سي کنه دغه کس رونی سي دا غینه به تاسو مخ کې قدم وکړو د زموږ یو صحافي ارشد شریف چې کم دی هغه شهید شو تر اوسه چې کم دی هغه زندګي هغه اشاره چې کومه طرف ته ځینو هغه ډېری واضح دي په صحافي باندې سیاست وشو نن چې کوم دی یو صحافي په انګو کې نن لور جنرال رالل د کاغذونه دغه ډوزیره دغه سیارونه د دې کې لکه ډېر دغه کنه هم مخې ته کې خو دي شي یو دغه جوړ شي دغه پکې دا وزیر داخله چې کوم دی دا باندې نوم شو رانا ثنا الله نه وزیر داخله کنه نه دا بل وزیر چې کوم دی وزیر دفاع خو وزیر دفاع چې دی نو هغه تم دغه بیا لاړ شي هغه ته دغه لاړ شي دغه په ترو باندې بیا شي وزیر اعظم ته راشي اصل زه دغه ویم کنه چې په میرټ ران شي لکه خواجه د باجوا صاحب چې کله 3 کال نور واغستل نو دغه 3 کال سره د سومره کسان لکه ډیر کسان چې دی ډیر وسره ریټایر سفرم شو دغه ډیر ریټایر شي ډیر وسره ریټایر کیږي دي پښه کنه چې کوم حقدار وي اغم پاتې شي پښه کنه او د بل حق والی شو د بل حق بالکل والی شو ځکه چې دا د کم ځای نه د کل دی پاس اوټ کیږي نو د کې داسې خلک په چې مولا بادر د 10 پشان پیسې په دې کورسه باندې نظری چې زبد آرمی چیف جوړې کوم دا غزنه چې پاس اوټ کیږي 200 300 کیډټان پاس اوټ کیږي پښه کنه پاره کې په دغه 200 کې دا یو کس چې دینو دا د کورسه تر راسي الف خان رورا ته سوچو کدی د پاره بسونه مهنت کیږي سونه دغه بکیږي پېښه کنه او موږ ته بیا داسې ساک سیلې جوړ کو داسې مطلب داسې ټکی ول استعمالو پېښه کنه چې میر جعفر او میر صادق او جانور او دا واغه بالکل دا زه چاته وایم زه خپل ځان ته وایم کنه لکه دا چیف په د بل ځای نه دی کنه دا خو د انډیا چیف نه دی چې د انډیا چیف ته مې وای کنه ته خپل ته وای کنه په کار دا دي چې موږ الفاظونه وایو په کار دا دي چې موږ لاول خپل لهجه وګورو خپل ځان وګورو خپل ګریوان کې وګورو نو بیا درستو گزار کوو
د لفظونو لکه په دې تعیناتي بنن آرمي کې خوشحالي وي دا کوم شپږ چې نو اب ریټایر شي بس لکه اوس پیسې مين اعلان وکړو چې قبل از وخت چې کم دیغه په اپریل کې باغ ریټایر کیږي خو هغه وی ویزه ریټایر کیږي دا بیا داسې وشي کو څوک خپل وخت پوره کوي 2 یا 3 میاشتې ټیک تا او کو قبل از وخت زی اخلاص شي بس ټیک تا بیا نور دغه په ځای باندې بس نور کور کمانډران راځي نور سلیکشن وکیږي دا نوی چیف به کوي به دې کې بس راځي دا سیستم داسې دی کو څوک مخکې زی 2 میاشتې مخکې زی 3 میاشتې مخکې زی او کو څوک 2-3 میاشتې خپل تیری توري شي داغه وخت سما په خل چې د اپریل پورې دی کو هغه اپریل پورې پاتې کیدی شي پاتې کیدیم شي او کو زینو لاړ بشي داغه په ځای به نور راشي دا سیدا نور دا کم جن اعلان چې دغه شو دا دوه پک څلور چې دي کو دا څلور پاتې کېدل غواړي پاتې کیدی شي خپل وخت پوره کولی شي او کو نه خپل وخت نه پوره کی قبل از وخت زی لاړ بشي نور سلیکشن بوشي ګینه په دې حالاتو کې ارمي څومره صبر وکړو ډیر زیات صبر یې جو کو لکه دا نن بخلوی مارشل الله را ولیدا کې یا دینه پسیم چې موږ نه ماپ کو نصیب تاسو یو میډیا پرسن تابه اوریدلی ستابه بلډ پرشر سونه وچ چې کنه دا دونه خبره کنه او داسې بیجا خبره او پس په جلسو کې په جلسه کې داسې خبره کول کنه چې دا دنیا ته دا میسج دی په خوا کې تاسو هندستان شته دی په خوا کې مطلب دا تاسو او به احسان پرمشي او دښمنی شته دی پېښ کنه چې مغه کسلته ایکستنشن ورکړي او هغه بیا سبا خرابېږي دا دوره معیار شو کنه لکه مطلب دا دی لکه تاسو دومره وخت چې ته ول 3 کال نور ورکې او دا غینه پڅ کوم دغه جانورم شو هغه میر جعفرم شو میر صادقم شو نه عجیبه ټکی مورید کنه او مطلب دا نه دی کنه چې دا یو کس دی او چوکیدارم شو دا یو کس دی لکه اوس میجر سپته میجر ته رسیدل زه ته ته چې ته چوکیدار و مړه اسې دا لفظ چې کوم دنه غره دا او خروډک شکنه غدغه دی کنه دغه دی الفان رب دغه دی کنه دا ته یو کس نه وای کنه دا پوره یو خاندان دی شپږ لکه خلکو دا سولکه فورس دی کنه دا درد دی کنه دا لاندې یو سپی ته رسیدي یو سپی په سترګو کې ما اوخ کړی دی چې دا زمونږه صاحب سالار ته دا کم ټکی استعماليږي صحیح لکه دا درد مالی دلې دی نو دا ته یو کس نه وای کنه کو یو ځان یو کس خو ځه ټیک تا کو نه ته یو پورا دغه ته وای چې مطلب د پاکستان آرمی دا د پاکستان د پاره مطلب هر دم ته خدا ولې یو سبق هم شو لکه دینه پس کم دی خیال ساتي چې من کم سب خلکو الیکشن فراموشي من بطل جنرال صاحب چې کوم ته جنرال باجوا چې ته ګوره جی هغه چې کوم تقریر وکړ تاسو تقریر وګورئ هغه د ار یو ټکی د ار یو لفظ جواب ورک په ډېر خشته طریقې سره ډېر ملایم طریقې سره ډېر پسته الفاظونو سره کنه هغه جواب ولا ورکړ شو کنه نو زما کو مونږه تاسو خبره ټیک ته چې مونږه دغه په کار ځای چې مونږ د دې سبق والو پیشو او آینده لپاره داسې قدمونه نو چته ځکه چې دا مونږ قوم گمراه کو نورس نه کوم قوم گمراه کو دا ینګ دغه چې دی جنریشن چې دی کنه دا مونږه مس گایډ کو په کار ځای چې دی ته مونږه نه غلاري خو ګوره دا په هغه په ذهنونو کې مونږ د آرمی باره کې چې کم اوس وینو کنه جی دا زوینه مده د مخامخ راته یار می په کنزل رواني ماته مخامخ کاری لکه دا څه خبرې دي موږ څه خبرې کوو موږ خو ماغه زم غواړم چې زار می کې لاړ شم بلم غواړي چې زار می کې بچی دي او زمونږ بچی زمونږ د کور دي د کم ځای دي د کم ځای دي کې د هندستان نه خو نه راځي چې خو د دې خلک دي د یا به د سرحدي یا به د سندي یا به د وزیر د غبي پنجاب یا به د پنجابي د دې دا سلور صوبې دي کنه د دې کسان پکې دي کنه بل ځای نه خو نه راځي کنه یا به د ګلګت بلتستان نه راځي ټیک شو کنه دغه خلک دي دغه ځای نه راځي نه زه چرته د کورسه د کینوم بیا می ټیک ټاک ده هم مل زوی جاړو م بیا ټیک ټاک ته لکه دا څه خبرې دي ته میریټ ته ګوري کنه چې زه چېګه د میریټ وام نو دا خو نه ده کنه مطلب دا دی ګوره په یو کوټه کې مطلب دا دی یو قسم موسم پکار دی الف خانه دا نه چې په یو ګوټ کې یخني په بل ګوټ کې ګرمي پېښه داسې نه ده پکار یو کوټه د پکار دی چې دی کې یو قسم موسم یا یخ یا ګرمي پېښه کنه نو میریټ دا دی چې دا میریټ زماته پاره پکار دی چې دا الف خان رول د پاره وي دا نه چې مطلب دا دی الف خان لزو د کورسینه خو کوم نه وي چې میجر صاحب نه داسې نه ده دا خو غلط کار اته خپل کار ټیک ټاک کوه دا مې بیا څه کار دی تاسو سره جزا صحیح ده ولې چې په ما کله جګړه راځي یا په ما نه خره راځي یا په ما خو نه خرم په ما راځي نو بیا هم د تکیار می برازي ټول نو غټ خو عوامي منډیټ ته چې تاسو عوامي منډیټ ملو شو ته په سم لار روان شه خپل کار کوه
ته شاته مه ګوره کنه مخکې ځه کنه ته ولې شاته ګورې لکه څنګه چې هغه بعضې څاروي دغه یي دا غویي مهي ته ولې چوکه ورکړې شاته وګوري چې دغه راله راکوي په دغه دې بلد کړي په نوړی دې بلد نو ته دغه نوړو ته مه ګوره ته خپل اهلیت نه د خپل دغه نه کار بالکل ګران اوریدونکو چې کوم آرمي چیف وي یا کوم افسر په دغه کرسۍ باندې راځي یا به د ملک د دفاع د سالمیت د پرمختګ د محفوظتیا چې کوم دی نو سوچ کوي او خو هغه نه دغه شانتې کوتاهي غلطۍ وشي حقیقت دا دی چې باجواس نه لیدي چې څه شوي دي چې ملک ته کوم نقصان په دې 4 کاله کې ورسېد تاریخ د دې ګواه دی چې داسې نقصان چې کوم دی په تیر 70 سال کې هغه نه دی رسېدلی په دغې مې څو خبرې اترې کول غوښتل د میجر صاحب نه هم ډېرې زده کړه وکړه ځکه چې د میجر صاحب پکې د ژوند 28 کاله تیر کړي دي 28 کاله چې په یو بیلډ کې تړلی انسان خو د آرمي هغه آرمي چیف دی خو هغه سپی دی خو په دغه بیلډ کې د قام ته تړلی شوی دی د دې قام افسر دی د دې قام خادم دی د دې ملک خادم دی او څوک چې دغه وي چېرې داسې مسلې نه وي نن میجر صاحب خو دا درنې وي دا جلوسونه وي دا تصادمونه وي نو د ملک په معیشت چې کوم دی ورځ تر ورځ وي چې راتلونکي الیکشن کېږي نو ډالر به 300 ته رسي الف خان وروره موږ له دغه سوچ پکار دی زه ته یم چې ټیک ته جلسه جلوس عوامي د دې حق دی پوه شوې که نه خو د هغې نه مطلب دا ته به د هغې نه شر یا فساد یا انتشار به نه جوړوي خلکو ته به تکلیف نه رسي تاسو ته ما وایي چې ما ته خپله درد رسېدلی دی که نه لارې به نه بندوي سړکونه به نه بندوي دا کوم ازادي ده چې ته ما ته سړک بندوي پوه شوې که نه بل دا دی په ټول اسلام آباد کې کنټینر ځای په ځای پرتې دي لکه د کنټینرو کاروبار ډېر حاکمي وخت په هم څه کوي که نه او عجیبه دا میجر صاحب چې په حکومت کې مې نه درد نه چې حکومت نه هم زه درد نه ټول عمر دی په درنو کې لیکلی شوی نه پکار الف خان ورور زم چې جلسه دې کوي ګنټه دوه د خپل جلسه کوي خپل مدا خپل دغه د بیان کې چې څه بیان او بیا د شیخ ختمي ځکه چې دې ته خلکو د روزګار یقینو کما د دغه نه تاسو کې هوټل والا سره ولاړم چې تل ما څنګه چل دی بچي څنګه چل دی ما ته وی سبب له سکور تر روانه ما چې د کشمیر پښمیرو او سړک را ساغم دي چې په کومه لار بزم کو دا لارې بندي شي کور کې مې نه جوړتیام ده دغه هم ده زه به څنګه زم دا سوچ لکه اغشتل پکار دی او لري بس زو ستاسو مرکه دا خبره نه ما په خپل په ما باندې تیر شو کنه خو ما سره خو بیا هم لکه گاډي خپل دغه خپل په یو لار نه په بل راته شو مخیره خپل منزل ته ورسېدم کنه خو چې دا کم پیاده خلکی دا کم غربت روان دی جی چې مزدوري نشته دی د دې په وجه باندې ګور شي درنې شروع شي نو مزدوري بند شي کاروبار بند شي لار بند کړه چې تا لار بند کړه رصد بند کنه یو صوبې ته یا یو علاقې ته ته رصد بندې ته به ته رصد ولې بندې تاسو د دشمن دغه خو نه ده که نه چې ته په اسلام آباد باندې راځې او په اسلام آباد باندې ته چړۍ کې دا خو به یو دغه جوړ شي یو ټرند به سټ شي بیا هر یو سړی راځي او په اسلام آباد باندې به ورځي نه آیین منې نه قانون منې نه دستور منې دا خو د ملک تاله عوامو یو منډیټ ترغلي په اسمبلی کې کېنې وکې دغه ځای کې خپل دغه حل کې خو سړکونو ته مه روځئ سړکونو ته وتو سره د وطن نقصان دی او خیر ته پته چې وطن دی وخت کې دیوالیه دی خو اوس ډېر خلک لکه میجر صاحب ما ته اوس پته راکنه لکه زمونږ د اورېدونکو به دې وخت کې اوري چې دا ګراني خو ډېره زیاته شوه په دې باندې خاموشي ده یقینا چې په دې کې پی ډي ایم ناکامه شو خو ما ته دا پته شته چې اګریمنټ چا کړی دی ما ته دا پته شته چې ګراني د کم ځای نه شروع شوه ما ته دا پته شته چې ګرانۍ بنیاد چا کېښوده ما ته دا پته شته چې کله حکومت ورته میلو شو نو هغه کول څه هغه آیا د قام دغه خو دغه غل او دا ډاکو دی او دا غل او دا ډاکو دی هغه ګیر کو خلاص شو هغه ګیر کو ټول وزارت او هغه 4 کاله چې کوم دی په دغه ګیرېدو پرېښودو کې تیر په یو عدالتي فیصله دنیا خرچې راځي داسې ټکي مو ولیدل که نه چې مطلب دا دی او بیا دا ده چې عدالت داسې نه بالا دی که نه هغه بیا پرېږدي دغه غل بیا واپس پرېږدي د دې دا مطلب دی چې هغه پاک دی هغې کې څه نشته بیا ورته ثبوتونه راولې که په کار دا دی چې ګوره هر یو شیخ او آرمي به درسه ذمه اخیستي چې به دا غل او دا پاک دی او دا دغه دی دې کوس که ما کېنوه په آرمي کې لږ احتساب وشو ډېر زیات چې په آرمي کې دا د الف خان ورور وایم چې 24 غنټې احتساب کېږي او عوام خو نه خبرېږي او ما د ملک په بډه والي او آرمي د ماله سپورټ راکوي داسې نه کېږي که نه دا داسې نه ده بیا خو دغه چې آرمي چیف ما سره غل او به زه پکې غلم ورکوم او بل دا ده چې ته دغه ته وګوره چې یو آئیني اکشن تا باندې وشو که نه
ته بیا لکه صبر وکړه خیر صبر وکړه. مخکې لکه دغه کور ته تللی دي نه وي د امریکې واړو لمو یک دم بیا وی چې دا واسې غلط دغه ولګ دي ته وزیران او مطلب دا دی چې مطلب وزیر اعظمان تللی دي کنه خو بس بیا خپل وخت صبر وکړه صحیح. بس میجر صاحب ځانم درنه پیو د آرمی په دغه باندې ډیر اوریدونکو به خبرې به زما طرف نه چیر څنګه یا زما خبرې خو میجر صاحب نه مونږ ځان پیګه چې د آرمی اصل کار څه دی، آرمی چیف څنګه جوړیږي، د آرمی چیف جوړېدو د لپاره کومې خوارۍ کیږي او بیا په هغه باندې کومې ذمہوارۍ وي. دا شپږ نیم لکه د پاکستان آرمی د پورس دی، دا چې کوم دی د آرمی چیف ته چې کوم دی د اډر ته د هلته کې کاتوي مونږ پوجي ته ولې قمقل وایو پته ورته قمقل ورته پدی وایو چې هغوی دا دروغ نه ورځي یس او نو یې زده کړی وي ویروي دا پوجي په خبره نه پیږي دا قمقل دی استاد دروغ سره بلد نه دی ته چې کوم دروغ وای دلته کې ماجر او صوبدار میجر ریټایر شو دکان کې مې 2-3 پیری کې نو روزانه به جګړه بیا مې لری کا مورتل د 95% چې کوم دی خلکو سره دروغ وای خدا خلک و چې یار دا چلوز یو سړی دی یاره دا سیس پسو دی یاره پلانکی خو مال پدې راکو الکه هغه در ترسید خجره ما پدې روړې د 50 روپیا نه غټم علي خان ورور داسې ګورم دا آرمی چیف جوړیږي کنه دا په ډیر خواره ډیر سختو سره دی د غزا ته رسی په کال کې تقریبا د دې پی ایم ای نه 2000 پاسینګ اوټ کیږي پېښنو 200 300 کډټان پاس اوټ کیږي په دغه 200 کې دا یو کس په 200 کې یو کس دا یو کس 200 نه لکه دا خو بیا ورو جمع کیږي کنه په دې کې یو کس رسید دی دغه ته د کوساته وسونه چانټي وکیږي سونه باغ چانيږي لکه د شګو بچانيږي پېښ کنه او بیا هغه ته مونږه مطلب دا داسې نمونه وایو چې هغه په کتابونو کې نشته کنه او ولې وته وایو اخر دې د پاره چې مطلب دا د الف خان کوسکا او میجر ته په دې کوسه کې نو دې د پاره دا غلط او بیا وی چې صبر امتحان مې ماخله غلطه غلطه ته غلطه وایي او په کار چې دې خبره نه پسپیم شي او سړی چې صبر امتحان په کار دی چې موږ د دې نه عبرت واخلو او مطلب هغه اړه روان شو چې دا وطن چې دا موږ په مخ په برابوس صحیح. میجر صاحب تلو کې په ډي ار سی باندې یو میسج خلکو ته ورکې سر کې کوم قسم مسائل راځي او خلک به څنګه راځي بس دې ته هم مسائل خو موږ ارسه ته تیار یو موږ خو مطلب دا دی یو قسم لا دا اقرار هم کړی دی چې مطلب دا ځان وقف کړی دی ډي ار سی ته ما زما د ممبرانو د ټولو کده تنګي دا او کده 400 دا او کده شفقه د ډي ار سی دا ټیک شو ډیر په اسانه باندې موږ ته راتلی شي لاړ دي شي خپل تانه اسه چوته دی یو درخواست ورکی په لاس لیکلي درخواست ولا ورکی چې دا زما مسله ده په شفلانی سره مسله ده دا د زما مسله د پډی ار سی باندې حل شي ا درخواست دې بیا ډي پی او چې دینو دغه کړي تعینات کړي د ډي اس پی له دغه اختیارات ار یو ډي اس پی له ور کړی دي هغه موږ ته رولېږي چې موږ ته رولېږي زالته ناسه مزي وګورم بیا موږ روزانه درې کسان کینی د درو کسانو پینل بي نو بیا زه ګورم چې دا کم پینل کم قسم مسلې حل کولی شي درخواست ته زمار کم مونږ په سي پډیر خط طریقې سره په قدر طریقې سره ته ټلیفون کو چې ورو دغه شان یو درخواست خلاف راغلی دي په فلانه راست راشه کو ناراضي نو بیا مونږ سیمن د پولیس په ذریعہ باندې په سیمن ایشو کو نو بیا پولیس حاضر کی وویرو دواړه مخه کینو هیڅ پټې دروازې پکې نشته دی نه پکې پیسې شته نه پکې ټکا شته نه پکې نوټ شته نه پکې استا خبره ووټ شته هیڅ پکې نشته مخ په مخه کینو کو د برداشت تقاضې پکې وي خو دواړه مخ دواړه څنګه په څنګه کینو او کونی پکې یو بار کینو یو ورو بیا غبل تن راولو مینت وتکو زاری وتکو پېښ وکنه او کوم ځای کې چې ته د حق فیصله کوي الله تعالی دې مرسته کوي نو الف خان ورو دغه شانتي مسلې حل شي هغه چې کوم مطلب د دښمنۍ وي ترپګنۍ وي هغه ورته غاړمزي او مونږ تم پکې دعاګانې وکړي ډېرې داسې فیصلې پکې راشي کورنۍ فیصلې پکې ډېر نن سبا را روانې دي د زمکو لانجې ډېر را روانې دي ځکه زمکې ګرانې شوي دي او وینه چې د لږه نری شوې ده پېښ کنه نو د رشتو معاملات ډېر دي لکه څنګه چې شیطان بوډا شوی دی او د نغري خلک جنگي پېښ کنه نو دغه موږ ډېرې پکې را روانې دي په اسانه راتلی شي او کو دغه درخواست نشي لیکلی شي نو دغه دفتر چې دی زموږ د تانې د پاسه نیغ موږ له دراشي دغه درخواست په مولا موږ ولیکو پېښ کنه او هیڅ پکې نشته نه پکې دغه پاکستان نه پکې څه خرچه هیڅ به دغه نشته دی خان ورو نشته دغه کاغذ دی پېښ او چې بیا فیصله وشي دغه 200 روپیا لګي په سٹامپ پیپر باندې ځکه په سٹامپ پیپر له ځکه لیکو چې سبا د پاره موږ به یا بنیو هغه فیصله موجوده وي پېښ کنه اول بیا ورکو
او ډیر په ښه ماحول کې ډیر ښه په دغه کې ته خو خامخا راځي وروره ته خو مطلب راځي ته خو ډیر ریګولر ویزټر ستا په مخ کې هغه فیصلې کیږي چې دواړه فریقین خو خوشاله لاړ شي خو خلک نن سبا تنګ شوي دي پوه شو که نه غاړک دی بالکل راشه بالکل موږ ناس دې دپاره یو پوه شو که نه موږ دې دپاره ناست یو دا زموږ سیمه ده موږ وایو چې موږ دلته رڼاګانې راولو پوه شو که نه او خلکو ته نیغې لارې وښایو د خلکو د اوږو نه ټوپک کوز کړو پوه شوې که نه قلم ولا لاس ډیره زیاته مننه کوم ګران اوریدونکو د میجر نعیم جان صاحب موږ ورته نن خصوصي ویلو مصروفیات یې ډیر زیات وي ولې چې ټوله ورځ هلته کې مې د 2 ورځې چې کوم د میجر صاحب ورکوي د په شب قدر هم نظر ساتي په تنګي هم نظر ساتي خو موږ ورته دغه پروګرام ته خپله راشئ په کومه موضوع چې موږ خبره ترې وکړې دا د وخت ضرورت و ځکه چې 3 میاشتې یو کال چې کوم دی په نو سیاسیانو خلکو خبرې وکړې یو پروګرام چې کوم دی نو موږ هم پې وکړو ځان هم خبر کړو چې ولې په دې باندې دومره بحث کېږي چې آرمي چیف صاحب څنګه جوړېږي په دغه باندې خصوصي خبرې وکړې تېره ورځ چې کوم دی دغه شانتې موږ چاله واده کړو او چارسه کې چې 14 تاڼو کې کمې تاڼې ته مسله ځي نغه به ډي آر سي ته ځي اما میجر صاحب د دسخط نه تېرېږي چېرې دا مسله بس حل کړه نو موږ هم چې کوم دی هغه زنانه او سړی چې کوم دی نو ډي آر سي ته بوت او په ټیم کې مو له درخواست ولیکه په هغه ټیم کې چې کوم دی هغه مسله یو طرف ته کړله او داسې چې نو څوک د فیملی کورټ ته ځي نو کال یو نیم کال 2 کاله 3 کاله 4 کاله په دې باندې لګي نو خپلې مسلې حل کړي خو په خپلو کې نه شي حل کولی د ډي آر سي کې داسې دي چې ستاسو مشران ناست دي د پلار په حیث باندې د یو مشر په حیث باندې سپینګیري دي او ډېر په طریقه باندې څنګه چې میجر صاحب ووي ستا عزت نفس ته چې کوم دی کله ټیس نه رسي تا کې ناستې په مخامخ هم ډېره بړه سویسته وي باسې او خو نه وي نو بیل چې کوم دی نو په ټیم باندې خو په زرګو فیصلې پکې وشوې الحمدلله په سچایه باندې دي په حقایقو باندې دي د الله د رضا دپاره دي تر دې وخته پورې کامیابي دي په دویمه برخه کې بیا راځو تا چېرته هم مزې زموږ سره اوسئ موږ به د